نزدې شي حرکت کې برکت دی. اخلاص سره، مینې سره، محبت سره درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 1499 نمبر حدیث شریف دے 1399 سباب کا خیری کا جوندو 1400 نمبر حدیث بوائی انشاءاللہ. وعن اوس ابن اوس رضی اللہ عنہ قال حضرت اوس ابن اوس صحابی نم دے اوس اللہ پاک دے تینا راضی شی اغین روایت تے قال حضرت اوس رضی اللہ عنہ فرمائی دی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی لے دے پیغمبر علیہ السلام ویلی ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ دیکھ شک نشتا دے چستاسو پٹھولو رزو کی بہترین ورز د جمعہ دا ستاسو ورځو کې بهترینه ورځ د جمعې ده ځکه دا په دې ټولو ورځو کې سردار ورځ د جمعې ورځ. فاکثروا علی من الصلاة فیه تاسو زیات کوي په ما باندې درود په دې جمعې ورځ کې جمعې په ورځ باندې درود شریف ما باندې زیات وایي. فإن صلاتكم معروضة علی یقینا ستاسو درود ویل ما ته پیش کیږي. سبحان الله ستاسو درود ویل ما ته پیش کیږي. فقالوا صحابه کرام پوښتنه وکړه یا رسول الله وکيف تعرض صلاتنا عليك اے د الله پیغمبره صلی الله علیه وسلم او څنګه پیش کیږي زموږ درود پتا باندې زموږ درود پتا ته څنګه پیش کیږي. وقد ارمت تاسو خو په قبر کې راسته شوی یې نعوذ بالله مړې قبر کې خودلې شي انسان دا حقیقت ته د حیثیت ته عام انسان چې کله وفات شي مړ شي قبر کې کیدو په درې مورز په خېټه کې او د پوزې په سر باندې چینجې ولې په چې ګنټه نیمه تیریږي د خېټې نسخه کلپې جوړي د خېټې نسخه کلپې جوړي لکه وړو په کلپي کې څخه شي چینجې ورکې وشي دا ټوله کاروایی د سترګو نه پناه د قبر د تبه د لاندې کېږي لګیا وي. خو چې ګنټه دوه درې ورځ شواروز تېرېږي بیا دا ټوله خېټه ولا خوړلي پنجو ختمه کړي ملا تیر ښکاره شي او دغه شان د پوزې چې کوم چینجې د هغه کار کړی د مخ دا کاسه ولا را صفا کړي سترګې جبه شونډې اننګي د مخ د سر وخته دوړېدلي او دغه شان باقی بدن. صحابه دا خیالو چې ګینه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بم دغه شان خور سره خوري کیږي العیاذ بالله. قال یقول بلیتا راوی وی تاسو خو به وراسته شوي یئ نو قال نبی علیہ السلام ورته فرمایل ان الله حرم على الارض اجساد الانبیاء دیکھ شک نشتا اللہ جل جلالہ پزمکا باندی دا انبیاء علیہم السلام بدننا
حرام کړي. د نبیانو وجودونه ځمکه نو راستي چې څنګه یې هغه شانتي وي. دا کوم حدیث چې مخه ترالو رواه ابو داود باسناد صحیح، دا حدیث امام ابو داود رحمه الله صحیح سند سره ذکر کړی. دا شانتی احادیث ګڼ شمیر احادیث د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حدیثونو د کتابونو په ذخیره کې ملاویږي چې د جمعې د ورځې د درود شریف فضیلت ورکې بیان شوی چې د جمعې په شواروز کې درود شریف ډیر وایي کثرت سره. لکه ابو امامه رضی الله عنه په روایت کې مرাজি نبی علیہ السلام ارشاد فرمایله ده ما باندې هر جمعه کثرت سره درود لګي ځکه چې زما د امت درود هر جمعه ما ته پیش کیږي. د امتی دومره درود را لګلې ده، د امتی دومره درود را لګلې. حضرت ابو مسعود انصاری رضی الله عنه حدیث نه هم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ارشاد نقل شوی دی چې د جمعې په ورځ باندې په ما باندې کثرت سره درود لګي ځکه د جمعې په ورځ باندې چې په ما کوم درود لګل شي هغه فوراً ما ته پیش کیږي. د روایت کې دا راغلی چې فوراً په ما باندې پیش کیږي. علامہ سخاوی رحمه الله تعالی د جمعې د ورځې د درود شریف فضیلت د ګڼ شمیر صحابو نه نقل کړی دی. هغه بختور صحابه کرامو نامې دادي حضرت اوس ابن اوس رضی الله عنه چې د چانه د زیر درس حدیث نقل شوی دی. حضرت ابو هريره رضی الله عنه، حضرت انس رضی الله عنه، حضرت ابو امامه رضی الله عنه، حضرت ابو الدرداء رضی الله عنه، حضرت ابو مسعود رضی الله عنه، حضرت عمر رضی الله عنه، حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنه وغيرهم. الله دې ټول صحابه او راضي شي. د جمعې د ورځې د درود شریف فضیلت ولې دی؟ علامہ ابن قیم رحمت الله علیه د دې خبرې داسې جواب کړی دی چې د جمعې ورځ په باقی ورځو کې سردار ده، الله ولا سرداری ورکړي ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات مبارک په ټول مخلوق کې سردار دی. په ورځو کې د جمعې ورځ سردار ده او په مخلوق کې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم ذات مبارک سردار دی وجه دا خصوصیات شو. او ځینې علماء دا جواب کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جمعې په ورځ باندې د خپل والد ماجد د پښتنا د خپل والدې ماجدې رحم ته تشریف راوړو. د حدیث کې یو بل قابل توجه خبره داراله علماء د دې حدیث نه استدلال کوي چې تمام نبیان په خپل قبرونو کې ژوند دي. لکه د مسلم شریف د روایت نم د دې تایید کیږي انبیاء علیهم السلام خپل قبرونو کې ژوند دي او منځ کوي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام په قبر کې په منزل دلې دي. دغه شان دی حضرت ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام په قبر کې په منځ کول لیدلې دي. حدیث نه دا خبره معلومه شو چې انبیاء په خپل قبرونو کې ژوند دي. او دې حدیث نه د درود شریف فضیلت او خصوصا بیا د جمعې د شواروز حدیثونه مونږ او تاسو اورو د وظایف او د درود شریف او د نورو کلماتو فضیلتونه زموږ ستاسو مخه تم راځي او د حضرات صحابه کرامو مخه تم راتله هغه عمل والو فوري طور باندې عمل کول والا وغي. د حضرات صحابه کرامو د جمعې د ورځې د درود شریف حال وورا. د جمعې شواروز سټیم نه شروع کیږي د زیارت پر نور ډوبېدو سره. لہذا حضرات صحابه کرام با د جمعې د شواروز د درود د فضیلت حاصلولو په غرض باندې د زیارت د ورځې نه تیارو. خوشاله دل با چې اوس جمعې شواروز شروع کېدو والا دی او زمونږه درود و با فوراً نبی علیہ السلام ته پیش کیږي. چې څنګه با دی به د نور د ډوبېدو انتظار کولو د زیارت په ورځ باندې چې څنګه به ډوب شو بس تاریخ بدل شو کنه د مسلمانانو. زیارت په ورځ اوس د څه شواروز شروع شو
د جمعې. لہذا کی به ورته درود شریف د خالی پشپا یعنی د جمعې په ورځ نور ډوبېدو پورې به د دې کثرت سره درود شریف په ناستا په ولاړه په ملاستا په روانه هر حالت کې به درود شریف. الله پاک دې موږ او تاسو له زموږ اهل او عیال اولاد له هم د درود شریف کثرت سره بالخصوص د جمعې په شواروز کې د وینا توفیق راکړي یا ارحم الراحمین. الجلال